نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. سورة الروم یہ وشتم پارا اتیشتم نمبر آیت تھی. مخی رکو کی اللہ پاک دا یوالی دلائل بیان شو. اس پدی رکو کی اللہ جل شانہ دا یوالی دلائل او دا مشرکانو دا شرک قباحت دا مثال پر صورت سرا ذکر کے اللہ پاک فرمائی تاسو اللہ پاک سر شریکان جوڑوئی آیا تاسو پل غلامان زان سر پخپل مال کی شریکوئی تاسو چکم مال دی تاسو زان سر غلام شریک نمانی یریگی اسن اس میں شریک کا سبا پیران قبضوانا چی جسنگا پل زان سر شریک پل مال کی نمانین دا اللہ پاک سر پدی دمنا نظام کی شریک ولی منی پیدا کڑی اللہ دی و سر پکی شریکان نور جوڑو پل دا دنیا لبنت مال کی زان سر شریک نبرداشت کے او دا دنیا دی طول نظام کی اللہ سر شریکان جعلی او دا دروغ خدایان برداشت کوئی دا استاسو کا ظلم بنا دی چھ مشرکان ظالمان دی چھ دا کار کر بل اللہ پاک فرمائی دا مشرکان چھ گمراہ دی دی دخپل خواہشاتو پس روان دی سر پا دی شرک باندی حس قسم دلیل نشتا. اللہ پاک سر دی سوک شریکان جوڑ کری دی پا دی سر دلیل دی سر نشتا. یا اللہ پاک نبی علیہ السلام تخبر ذمہ داری بیانی کہ تب دی خپل دن باندې ثابت قدم اوسیگا. دا اللہ جل شانہ دن دا دید پار اس قسم تبدیلی نشتا. دا دن برابر پدی باندې اوسیگا. اللہ پاک تا رجوع کوئی دا اللہ نیر کوئی منزن کوئی او اللہ پاک سر حصو مشرک کوئی. کم کسان چر اللہ پاک سر شرکان جوڑی دا زان لبلا ڈلی دی. چا زان لبوتان خدایان جوڑ کری چانور چا سپگمے چا اونی چا اور چا پیران سیبان چا قبرونا اور چا زان خپل شی چورو کری. دین اسلام یو دین دی دا دی پا مقابل کی دا کافران چا سمرا مشرکان دی دا دیر اڈل کی تقسیم. چا زان یو شیز خیستخ وقتی بس غیتا سجدے کی. چا زان یو شکل جوڑ کری دا غیتا سجدے کی. چا زان لغوا جوڑ کری دا غیتا سجدے کی. او نن سبا دور کی چا زان پیر سے اب کتری دا پخپو کی پیر سے اب تبروت تو سجدے و تکی لکا منگو تاسی پل وطن کم گور. چا زان لقبر پخکڑی دی و تبس دود تی جماعت تبن رازی او قبر تبس سجدے کی. دا پخپل منس کم دیر زیادہ ڈلی دی او ہر ڈل پدی خپل گمراہ خوشحال دانا چی پدی کفر کی دی خفا دی زکر دا دنیا مزید چرچی خودتا ملو دی نو سرد دی گمراہ او دا دی کفر دا مشرکان دی خوشحال دی دا ولی زکر دا دنیا اسباب دی سرچتا. لیکن اللہ جل شانہ نظام کلچ پدی کافرانو باندی تکلیف راشی نو چغی اللہ توئی. اللہ جل شانہ تچغی وئی چی دا تکلیف ران اللہ ریکان نو من بتو بگو باسو
چې کله ته الله پاک تکلیف لري بیا دی په خپل کفر کې پاتې شي توبه ونه باسي ایمان راونړي دا د کافرانو حال بیا دا مشرکان داسې دي چې کله په دې باندې خوشحالي وي نو دې تکبر کوي او چې کله په مصیبت او تکلیف راشي نو بیا د صحت او د نعمت نه محروم شي او مایوس پاتې شي د مؤمن شان څه که تکلیف پی راشي صبر وکړي او کراحت پی راشي د الله په شکر ادا کړي په کافر کې تکلیف راشي چغي وي مایوسی او امیدي کوي او که خوشحالي پی راشي نو تکبر کوي نو مؤمن به د کافر په شان ني او بیا الله جل شانه فرمایي چې تاسو خپل رشتہ دارانو سره ښه سلوک کوئ هغوی ته خپل حقوق ورکئ مسافر ته خپل حقوق ورکئ غریبانانو ته خپل حقوق ورکئ په دې کې به ستاسو دپاره کامیابي وي بیا د سود قباحت ذکر کوي چې تاسو چاله په سود باندې یو څیز ورکړئ ستاسو خپل سوچ دا دی چې دا به ډېر شي الله پاک فرمایي دا ډېرېږي نه او کوم چې تاسو د الله پاک په لار کې ورکړ حقیقت کې ډېرېږي دا لکه سورې بقره کې هم تېر شوي دي چې صدقې سره مال ډېرېږي او په سود سره مال کمیږي ظاهرا په سود سره ډېرېږي او صدقې سره ظاهرا کمیږي خو د الله جل شانه په بادشاهۍ کې او د الله پاک په قدرت کې سود کې کمی راځي او په صدقه کې زیاتی راځي دا دی وجنا سودخور سړی چرته موړ نه دا به تاسو مشاهده وي یو سودخور سړی به تاسو ته نه کتري چې هغوی چې بس زما کار کېږي او زما نور سود ته ضرورت نشته او صدقې والا سړی به تاسو چرته نا امید د الله پاک نه نه کتري په هر حال کې د الله شکریا ادا کوي شکر دې سات تیریږي دا د الله جل شانه د طرف نه په صدقه کې خیر او برکت او په سود کې قباحت او د الله جل شانه د طرف نه بی برکتی وي ځکه الله فرمایي يمحق الله الربا ويربي الصدقات سود والا مال الله ختمي او صدقې والا مال الله جل شانه ډېري نو د مؤمن ایمان بداوي چې دی په سود نه کوي ځکه سود ډېره لویه ګناه ده د الله جل شانه دشمني په سر باندې اخیستل دي نو فرمایي ضرب لكم مثلا من انفسكم بیان استاسو د پاره مشرکانو په تردید د شرک باندې او مثال استاسو د نفسونو هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء آیشت استاسو پاره وسوک چې تاسو مالکان یې وینځي غلامان من شرکاء سوک شریکان استاسو سره فيما رزقناكم استاسو په مالونو کې چې موږ درکړي دي استاسو په مال کې تاسو سره خپل څوک شریک وي غلامان یا وینځي فانتم فيه سواء چې تاسو پاغي کې د خپل وینځ غلامانو سره برابر شئ تخافون كخيفتكم انفسكم تاسو یریږي د غلامانو په شریکولو باندې پشان دا یریدلو د آزادو کسانو د خپل ځان سره څنګه د آزادونه یریږي نو غلام نم یریږي چې سره شریک نشي اسنه په مال لا قبضه واچي كذلك نفسر الآيات لقوم يعقلون هم دارنګ من بیانو آیاتونه د الله پاک د یووالي داغه قوم د پاره چې هغه عقل لري سوچ او فکر کوي بل اتبع الذين ظلموا اهواءهم بغير علم بل کتاب داری کا کسان چې مشرکان دي د خپل خواهشاتو پر بغیر د علم نه فمن يهدي فسوق بهدایت کی من اچاتا اضل الله جل پاک بلال کړي وما لهم من ناصرين او نبوي د دې د پاره سب مددگار د عذاب نه بچ کوونکی فاقم وجهك للدين حنيفا پس برابر کا خپل ذات دین اسلام تا حنيفا سراسر پنه غلار فطرت الله التي فطر الناس عليها دا فطرت او خلقت د الله پاک هغه دي چې الله پاک په دې باندې پیدا کړی دي په دې دین باندې ټول خلق لا تبديل لخلق الله نشتری تبدیلی د الله پاک د مخلوق او د الله د دین د پاره نبی علیہ السلام فرمایي کل مولود یولد علی الفطره هر بچی دا په فطرت اسلامی پیدا کی فابواه یهودانه او یمسرانه ینصرانه او یمجسانه مور پلار راولگی یا ی مجوسی کی یا ی عیسائی کی او یا ی یهودی کی نو دا رست دی خلق خراب کو
الله جل شانه په دین اسلام پیدا کړ نه الله وی زما د دین د پاره تبدیلی نشتا او مبقى دین چې په کوم باندې ماشوم پیدا ذلك الدين القيم وتادين برابر دي ولكن أكثر الناس لا يعلمون لكن أكثر خلق نبيگی منیبین الیہ واتقوا تاسو رجوع کوونکی چې الله پاک نو د الله نه ویریږئ واقیموا الصلاة قائم کې منځ ولا تكونوا من المشركين تاسو مکیږئ د مشرکانو من الذين فرقوا داغ مشرکان چغی او داغ کسان فرقوا دینهم چغی ډل ډل کړي خپل دین په اعتبار د عقیدې سره وکانو شیعا او دی بخپل منس کې ډلې ډلې یو ډله بازی د مسلو دا او یو ډله بازی د عقیدې دا د مسلو اختلاف دا حق دی او د عقیدې اختلاف دا باطل دی د مسلو اختلاف په صحابو کې موجود د مسلو اختلاف په پیغمبرانو کې موجود او د عقیدې اختلاف نه په صحابو کې او نه په پیغمبرانو کې سلور مذاهب دا په اعتبار د مسلو سره دي او د عقیدې سره د دې یو نوم دی د عقیدې په لحاظ سره چې دی تویرش اهل سنت والجماعت نو په عقیده کې نوم مشترک اهل سنت والجماعت او په مسلو کې څوک مالکیان دي څوک حنابلہ څوک احناف او څوک شوافیہ نو د مسلو اختلاف خیر دی او د عقیدې اختلاف دا ناجایز دی كل حزب بما لديهم فرحون هر یو ډله په خپل اصل باندې چې دوی سره خوشاله دي وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم هر کله چې ورسیږي دي مشرکانو ته تکلیف دی را بل خپل رب منیبین الیه په داسې حال کې چې چغې وکړي خاص الله ته ثم اذا اذاقهم منه رحمة بیا کله چې الله پاک وسکي دي ته د خپل طرف نه رحمت اذا فريق منهم بربهم يشركون ناګهانه یو ډله د دوی نه په خپل رب باندې شرک شروع کړي لیکفروا بما آتیناهم انجام دا چې دي ناشکري کړي د الله د نعمتونو چې موږ دوی ته ورکړي دي فتمتعوا پس تاسو پیدا واخلي د دې نعمتونو فسوف تعلمون زرد چې تاسو چې په دې خپل انجام د کفر امنزلنا علیهم سلطانا آیا موږ نازل کړي د دې لپاره څه دلیل په دې شرک باندې فهو يتكلموا چې دا دلیل دلالت کوي په دې شرک بما كانوا به يشركون فاسدون چې د الله سره شریکان کوي واذا اذقنا الناس رحمه او کله چې اوسکو دي کافرانو ته راحت فرحوا بیا دی باغی کې تکبر شروع کی وان تصب سیئه بما قدمت ایدیهم او کله چې ورسیږي دي تاسو مصیبت په سبب د بيد عملونو اذا هم يقنطون ناګهان دین امید شي او لم يروا دین ګوري ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر چې الله پاک فلاح کوي رزق چاته چوغواړي او تنګ وي رزق چاته چوغواړي ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا پدیسونو کې خامخانه خد الله د یوالدی دا قوم د پر چې ایمان وروړي فآت ذل قربى حق پس ورکتو رشتہ دارانو ته حق داوي والمسكين مسكين غریبانانو ته وابن سبيل مسافر ته ذلك خير للذين دا بهتر ده کسان د پاره يريدون وجه الله چې اراده لري د الله پاک نه ثوابونو اولئک هم المفلحون دا کسان چې دوی کامیاب دي وما آتيتم من ربا ليربوا او سچ تاسو ورکوي من ربا د سودنا ليربوا في اموال الناس د پاره د زیات چې په مالونو د خلکو سره فلا يربو عند الله نو دا سود نه زیاتېږي په نزد الله وما آتيتم من زکات او سچ تاسو ورکوي د صدقینا تريدون وجه الله تاسو په اراده لري د الله پاک د ثوابونو فاولئک هم المضعفون دا کسان چې دوی چاته ونکړي خپل مال لرا الله الذي خلقكم الله پاک هغه ذات دی چې تاسو پیدا کړی ثم رزقكم بیا تاسو رزقم درکوي ثم يميتكم بیا تاسو مړکی ثم يحييكم بیا تاسو راځوندي کی هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء ایشتاس د خدایان د پاره من هغه څوک يفعل من ذلكم من شيء چې او کې د دې کارونه سیس یعنی رزق در کیا تاسو ژوندۍ کیا تاسو مړکی سبحانه پاک دی الله پاک د شریکانو نه وتعالى او جت عما يشركون دا سنا چې دا مشرکان د الله پاک سره یو ځای کوي برابر وي واخر